یا دا یو وجنی خو په ناکاره شکل وجنی مثال طور سره د ده نه چې کم دی نو د ده نه صرف په ګولۍ ویشتلی دی او دې ته نه سرمن پرې کوي دغه اسراف فی القتل انه کان منصورا بېشکه دا رشته دار چې دی د ده سره مدد کېږي د الله د طرف نه او لسم حکم الله ذکر کوي ولا تقربوا مال الیتیم من نزدې کېږي مال د یتیم دا مال د یتیم ته الا باللتی مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چې ښایسته طریقه ده ښایسته طریقه دا ده چې د یتیم په مال کې تجارت وکړي هغه مال سیوا شي حتی یبلغ اشده حتی چې دی ورسېږي بلوغ ته بلوغ څه دی 15 کاله دی و اوفو بالعهد وفاداري کوئ په وعدې سره دا 11 حکم دی چې وعده مو کړله نو هغه پوره کوئ ان العهد کان مسئولا وعده چې دا د دې به تپوس کېږي و اوفو الکیل دا 12 حکم دی که 11 دی 11 سو 12 دی او 12 و اوفو الکیل پورا ورکوئ پیمانې لره اذا کلتم کله چې تاسو پیمانه کوئ وزنو او دارنګې وزن کوئ بالقسطاس المستقیم پاغه تلې سیدې سره په تلې سیده سره قسطاس چې کوم دی نو دا عدل ته وایي پوه شوې که نه یعنې په عدل دلته تېنه مراد هغه تله د عدل ده تله د عدل ده خیال کې راغلی ذالک خیرون دا ډیره بهتر ده دا صحیح وزن کول دا ډیره بهتر ده و احسن تاویلا او ډیره ښایسته ده په اعتبار د عاقبت سره په اعتبار د څه سره د عاقبت سره 14 حکمونه شو 14 حکم ولا تقف ما لیس لک به علم مطابق کېږه دا خبرې چې تا ته په علم نشته دی دا اخبار نویسو ته حکم دی چې اخبار نویس چې پورا علم دته د خبرې نه وي په اخبار کې ملیکا پوه شوې که نه د هغې اشاعت مه کوه ان السمع بېشکه ستا دا غوږونه چې دي والبصره دا سترګې چې دي والفؤاد او دا زړه چې دی کل اولئک کان عنه مسؤولا د دې ټولو به دا تپوس کېږي د دې ټولو نه به تپوس کېږي د غوږ تپوس به کېږي چې تا غوږ صحیح استعمال کړی دی که غلط د بصره د سترګو تپوس به کېږي چې تا سترګې صحیح استعمال کړي که غلط د زړه تپوس به کېږي چې تا زړه صحیح استعمال کړی دی که په غلطو تصوراتو او سوچونو کې دې استعمال کړی دی او 15 حکم ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزمکه کې په تکبر سره پزمکه باندې تکبر مکو انک لن تخرق الارض بېشکه ته چې تبصیر نه کې ځمکې لره د وجې د سنه د تکبر نه ولن تبلغ الجبال طولا نه به ورسېږي غرونو ته په اعتبار د اوږدوالي سره که ځان دنګ دنګ کې نو غره ته نه رسېږي او که ځان پهلوان کې نو ځمکه نشي شلولی کل ذلک دا ټول اعمال چې دي کان سیئه دې قباحت ته دی عند ربک مکروها په نس طرف ستا باندې مکروها ډېر ناکاره دا ټول اعمال چې دي د دغه قباحت د الله سره ډېر قبیح دی ذالک مما اوحی الیک دا حکمونه چې دي چې دا بیان شو دا آیاتونه دي اوحی الیک ربک چې وحی کړي تا طرف من الحکمت چې د عقل خبرې دي دا د عقل او د پوهې خبرې دي ولا تجعل مع الله دا 14 حکم دی مگر زوا سره د الله تعالی نه الها آخر بل خدای فتلقى فی جهنم تبغور دولې شي جهنم ته ملامت شوی مدحورا شړلې شوی اپا اسفاکم ربکم بالبنین آیا دا قریشو ته الله خطاب کوي چې قریشو تاسو زامن چې کوم نه خوخوي او خیال کړه او ملائکو ته تاسو د الله تعالی دونه وایي آیا غوړه کړې تاسو لره رب تاسو په زامنو سره واتخذ من الملائکه ناسا او نسلی دی الله تعالی د فرشتو نه جنکای تاسو څه خیال چې دا فرشتي جنکای دی او دا د الله دونه دي انکم بشکتا تو چې لتقولون قولا عظیما تاسو وای خبرې لوی دا لوی د جرم خبرې دي
ولقد صرفنا فی هذا القرآن بشک مون بیان کړی دی تفصیل په دې قرآن پاک کې لیا ذکروا چې خلقتنا نصیحت ول وما یزيدهم الا نفورا دا قرآن پاک نشي واقع دي مشرکانو ته مگر نفرت ها څومره چې دې آیاتونه لوستل کېږي د دې نفرت کېږي شي واقع قل لو كان في معه آلهة هو اے حبیبا کچتوی دا الله سره نور خدایان کما یقولون څنګه چې دوی وایي اذا لبتغوا الى ذل سبیلا دی به طلب کړو طرف د العرش تا سبیلا یولار اے کا د دې سره د الله سره بل خدای وې نو خامخا د به یو هلیکاپټر را وختلو ها بار به خېجول ها چالکا ها یا د الله سره به خبرې کړې وي پوه شئ به کنه چې خدایا ها د عرش پیدا کړی دی پلان کې زما سره خبرې وکړي پوه شئ به ځکه دا غټان خلک د یو بل سره ملاقاتونه کوي کنه کوي ها یا د خلاف په شکل کې یا د اتفاق په شکل کې نه کچری دا یقینا خدایان وي نو خدای خو هغه ته وي چې هغه څه کولای شي ها ندیبا عرش طرف ته هغه خپل موټر ځالول او پوه شئ به سبحان او پاک دی الله تعالی د شرک نه وتعالى او لوی دی عما یقولون لوی دی دا خبرونه چې دی کوي علوان کبیره په لوی ذات سره تسبح له السماوات تسبیح کوي الله لرا اسمانونه دا اسمانونه تسبیح کوي دا او والا اسمانونه ها دا د الله تعالی تسبیحات بیانوي والارض دارنګ د ازمکه ها د ازمکه او دام تسبیحات کوي ومن فيهن هغه مخلوقات چې پدې کې دي ها هغه تسبیحات کوي ګوره دا کافرم تسبیحات کوي څو کافر ها د کافر د لاسونه تسبیحات کوي او د خپې او د وګونه ها او د زړونه د تسبیحات خو دغه تسبیحات اشتراری دي څه دي تسبیحات اشتراری دي پوه شئ لکه دا مرغیوم تسبیحات کوي دغه تسبیحات اشتراری دي ها دی بی اختیار د الله صفات او د الله لوی بیانوي و ان من شيء نشتر یو شی الا يسبح بحمده مگر تسبیح کوي په حمد الله تعالی سره هر شی د الله تسبیح کوي خیال کړه ها ایو حدیث کې راځي زاغه ګټه خپې جنما ها چې په ما باندې به سلام اچاو نبی علیہ السلام فرمایي زاغه ګټه خپې جنم چې په ما باندې به سلام اچاو خوشی ولکن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیحهم په تسبیحاتو د دې شیزونو سره انه کان حلیما غفورا بشک الله تعالی حلیم دی ها مجرم فورا ننشي ها غفورا بخشش کوونکی څه دی بخشش کوونکی اورې حدیث کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ با د خوراک تسبیحات اوریدل چې کله په کاسه کې به خوراک پروتو ها ناغه به تسبیحات شروع کړه د کاسې نه به تسبیحات شروع خیال دا حدیث بخاری ها ابن مسعود رضی الله عنه روایت امام بخاری نقل کړي او دغه حدیث چې ما تاسو ته ذکر کړ چې نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه ګټه ځخه پیژنم چې د نبوت نمخ کې به په ما باندې سلام اچا د نبوت نمخ کې به په ما باندې سلام اچو دغه ګټه سوا حجر اسود خیال کړه دا حدیث چا نقل کړي دی دا جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنہ نقل کړي خیال کړه یا لکه د داوود علیه السلام چې بکله تلاوت د زبور کاو ها نه د غرونو نه به تسبیحات شروع شو خیال کړه او د غرونو نه به تسبیح انا سخرنا نل جبال یسبحنا والطير په شپه کې د غرونو د مارغانو به تسبیحات شروع وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ هر کله چې تلولي قرآن پاک لرا اے زما حبیبه چې کله تلاوت تکې جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون مونږه پیدا کو پمنستا او دا خلقو کې چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت ایمان نه راوړي حجاب مستورا یو حجاب چې کوم نه کامل ها زما حبیبه چې کله ته تلاوت کې ادا کفار اوري ها پمنس کې مونږ یو دیوال ودروم
دیو دیوال ودروم یعنی د دې زړونو ته دیوال ودروم دې ته هغه اثر د دې آیاتونو نه کوزیږي پوه شئ یو حجاب دا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا پوه شئ یا لکه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کله چې ته ذکر کې د رب خپل په قرآن پاک کې وحده د یو الله چې کله د الله تعالی ذکر شروع کې ولو واپس شي دا کافران علی ادبارهم په شاګانو خپل باندې نفورا نفرت کوونکی چې کله ته تلاوت کې نو دا کافران دی په شا روان شي او ستانه چې کوم نفرت شروع شي نحن عالم بما يستمعون به مونږ ته علم دی دا خبرو چې دی وګ دی هغه ته یستمعون الیکا کله چې وګ دی تا ته چې کله دی تا ته وګ دی ما ته دغه وخت ډیر خمالو الله فرمایي وَإِذْ هُمْ نَجْوَى اکله چې دی جرګی شي چې کله دی جرګه کوي دغه وخت ما ته صد ما ته معلوم دی اذ یقول الظالمون هغه وخت چې وای دغه ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر ددا چې چړي چې په د شهر شوي دي چې کله ته تلاوت ته قران پاک کې ندوی مړه پرې دا ودا خو ساحر دی په د باندې شهر شوي دي انظر وګوره اے حبیبا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ دوی بیان کړی تا ته مثالونه پس ولو پخپلم گمراه شو فلا يستطيعون سبيلا طاقت نه لري د لارې حق وقالوا اویل دی مشرکانو دا مذمت مشرکین دی اذا كنا عظاما ورفاتا کله چې مونږ اډوکی شو او ذره ذره شو انا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره پیدا شو خلقا جديدا په خلقت نبی سره رفات دا جمع د رفاتون ده کم اډوکی چې جوړ شي هغه ته رفا ویلی شي رفا چې زمونږ نه زاړه اډوکی جوړ شي بیا به مونږ پیدا کیږو قلت ورتو اے حبیبا کونو حجارتن شیطاتو گٹی او حدیدن یا وسپنی او خلقن یا بل یو خلقت مما یکبرو چاگا دیر غٹ تے فی صدورکم پسینو استاسو کے کستاسو نا پولاد جوڑ شی بیا بم اللہ تعالی تاسو پیدا کئی خواہ دی گٹو نبم رو باسی دی وسپنی نبم رو باسی پس یقولون دی بوائی من یعیدنا سوک دے چھ مونگ با دوبارہ جواندی کی دا بسوک کی چھ مونگ با دوبارہ جواندی کی دا وصفنا یا دا گٹننا قلت وطوئے اللذی اغلا بم پیدا کی فتورکم چھ تاسوی پیدا کری ہے اول مرتن پاول ظلبان دی دا خاورن آدم علیہ السلام ندے رئیشتلے خیال کرا لکا ساسو نیکا دا سنا پیدا شوے دے او دا سے دا انسانان دا سنا پیدا کی گی دام د جماعت سيزونو نه پیدا کیږي په شی به کنه د جماعت سيزونو نه چاغه نطفه دا اوسدي پس یون غزونا ډیر زردا چدي په خوځي الیک تا طرف تر اوسهم سرو نخبل چته ورته وای چې تاسو په نامبي ځل چا پیدا کړی دی بسرونه خوځي ويقولون بیا بوای متا هو کله بدا دوباره ژوند دي دا دوباره ژوند بکله قلت وتو عسى نزدې دا ان يكون عسى ممکن دا ان يكون قريبا چې وي بدا ډیر نږدې دوباره ژوند ډیر نږدې دی یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده پاورت باندې بتا تو دوباره ژوند دي کېږي يدعوكم چې الله به आवाज وکي تاسو ته د قبرون نه بتا تاسو ته आवाज وکي چې را پاسي فتستجيبون تاسو په قبول کې دعوت الله تعالی بحمده سره د حمد الله تعالی نه تاسو به د قبر نه را پاسئ او الحمدلله بوایي خدا الحمدلله څه دی استراری دام استراری ځکه کافر خو حمد الله تعالی نه کوي وتظنون او تاسو به ګمان کوي الا بستم الا قليلا چې تاسو وخت نه تیر کړی مگر ډیر کم تاسو په دا خیالي چې د دنیا دا ژوند دا زموږ یا ورځ یا دو ورځې وي پوه شئ به کنه وي د دنیا درې ورځې ژوندون دي پرون راغلم نن بیم او سبا بزم دی تبا د دنیا دا ژوند ډیر کم ښکاري وقل او اے حبیبا لعبادی بندگانو زماتا ما بندگانو ته تو فرمایا
یقولو چې دی اوای التي هغه خبرې هي احسن چې ښې خبرې دي ان الشیطان ينزغ بینهم بشک شیطان فساد ورځي پمن د انسانانو شیطان فساد ورځي پمن د انسانانو شان نزول داده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی بد اراده وي خیال کړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولا سخت جواب او د قتل اراده وکړه قریب ده چې د دوه فریقین په منځ کې جنگ شروع شي دا آیات کریمه الله تعالی نازل ک چې یقول التي هي احسن زما حبیبا زما د بندگانو ته وای چې دی نرم خبرې کوي سخت خبرې نه کوي پوه شئ او نو ان الشیطان بشک شیطان چې دی ينزغو فساد اچي بینهم پمن د انسانانو ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا بشک شیطان د انسان د لپاره دشمن واضح دی ربکم عالم بكم رب تاسو عالم سته عالم دې په احوال تاسو باندې یا شاکد الله خوشي يرحمکم پتا تو برحم کی و ان یشاء او ان یشاء کد الله خوشي يعذبکم عذاب بدر کی تاسو ته وما ارسلناک علیهم وکیلا نذر علیګل مون تعالی را پدی باندې کار سات ته ذمہوار د دې د اعمال نه وربک عالم بمن فی السماوات اشترب عالم دې هغه کائنات باندې چې پاسمانونو کې دي د دې ټولو کائنات علم یو الله ته والارضیا پزماګه کې دي ولقد فضلنا النبینا ابشکا مونږه فضیلت ورکړې ده بعض پیغمبرانو تعالی بعضن په بعض باندې لکه نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو نه څه دي افضل دي څنګه چې حدیث راځي چې انا سیدو ولد آدم وآتینا داوود زبورا مونږ ورکړې ده داوود علیہ السلام ته زبور دا یو بهترین پیغمبر تیر شوی دی زبور کتاب الله تعالی ورکړه د دې زبور وې د دې 150 سورتونه زمونږه د قران پاک څو سورتونه دي 114 او د زبور 150 چې کوم دي سورتونه هغه ټول په حمد او ثنا باندې مشتمل حمد او ثنا او دعاګانو باندې مشتمل د حلال او د حرام ذکر وي په زبور کې نه وخه په انجیل کې شته او په تورات کې شته خو په زبور کې په زبور کې صرف اذکار دعاګانې وي او اذکار قل ادعوا الذين هو حبيبا ادعوا الذين وغواړي هغه کسان زعمتم من دونه چې تاسو به ګمان کړی دی ما سوا د الله نه تاسو د خپل معبودان راو غواړئ چې دې څه کولای شي فلا یملکون دی مالکان ندی کشف الضر دلر کولو د تکلیف عنکم استاسنا کتا سو باندې څه تکلیف راغله ده دا تاسو معبودان نشي لر کوله ولا تحویلا او نه بدلول شي نه دایره کول شي او نه بدلول شي چې د یو ځای نه بل ته بدل کی اولئک الذین دا معبودان هغه شذونه دي يدعون چې دي عبادت نه اولئک دا کافران چې دي الذين اغا کسان دي يدعون چې دي عبادت کوي د خپل معبودانو دوی عبادت کوي د خپل معبودان يبتغون الى ربهم الوسيله طلبي رب فلتا وسيله د څه لپاره عبادت کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دی په دې سره الله تعالی نږدې کوي ايهم اقربو چې کم یو نږدې دي چې کم یو نږدې دي الله تعالی ته ويرجون ادي امید لري د رحمتو د رحمت الله تعالی ويخافون عذابه او دې ریږي د عذاب د الله تعالی نه دا اولئک کی دا اسم اشاره چاته دا د معبودانو ته ده دا معبودان د دې عابدانو چې دي دا هغه چیزونه دي چې دی خپل رب ته تقرب حاصلې دا معبودان نه دي کاغه عیسی علیہ السلام دی کاغه عزیر علیہ السلام دی کاغه ملائک دي دی الله طرف ته تقرب حاصلې او د الله نه تم ساتي د څه د رحمتونو خپل او یریږي د عذاب د الله تعالی ان عذاب ربک بشک عذاب در افستا چې دې کان محذورا داغه نه یره کړي شوی دا
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نشته دی یو کلی الا نحن مهلكوها مگر مونږ هلاکونکي هغې لره. کم کلی چې هغه په شرک مبتلا شي دغه کلی مونږ هلاکو. کله هلاکو قبل یوم القیامت قبل د ورځې د قیامت نه یا خو به قبل د قیامت نه هلاکو او معذبوها یا بعذاب ورکو دغه کلی ته عذابا شدیدا په عذاب سخت سره. کان ذلک فی الکتاب مسطورا دا په کتاب د لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. دا لیکل شوی خبرې دي چې کم کلی جرم وکړو او نافرمانی د الله نه وکړه دغه کلی به څه کېږي دا بیا په دنیا کې د قیامت نه مخکې مخکې څه کېږي هلاکېږي او یا به آخرت کې د دې دپاره عذاب مقرر. وما منعنا ان نرسل بالآیات نه دې منع کړی مونږه چې مونږ راولېږو پیغمبرانو لره نه دې منع کړی مونږ لره چې مونږ راولېږو څه لره معجزاتو لره. کمې معجزې چې دا کفار غواړي نه مونږه د هغې باندې قادر وي چې رالېږلی شو لیکن څه شي مونږه منع کړي یو الا ان کذب به الاولون مگر تکذیب کړی دی په دغه معجزاتو باندې مخکنو قومونو. دغه معجزات مخکنو قومونو هم نه دي منلي. د دې وجه نه مونږ معجزې نه لیږو. پوه شوې که نه ولې که معجزه راشي فوراً به بیا عذاب راځي. وآتینا ثمود الناقة دغه په مثال کې الله تعالی د سمودیانو د ناقې مثال بیانوي چې د سمودیانو اوښه دا د هغې مطلوبه معجزه وه. دغه مطلوبه معجزه ورته میلاو شوله باوجود د هغې نه دوی څه وکړو انکار یې وکړو نه سزا ورته ورکړلی شوله. ورکړه مونږه سمودیانو ته څه الناقة معجزه د اوښې مفسرتن چې روخانه ښکاره معجزه وه. فظلموا بها ظلم یې وکړو په دغه معجزې باندې چا کفار. وما نرسل بالآیات نه رالیږو مونږه معجزاتو لره الا تخویفا مگر دپاره د یرولو د مشرکانو. وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس یاد کا هغه وخت ای حبیبه چې مونږ تا ته دا خبره ذکر کړې ده چې رب ستا احاطه کړې ده په تمامو خلقو باندې. دا مشرکان هم د الله په احاطه کې دي دا مؤمنان هم د الله په احاطه کې. خیال کې راغله او چې معجزې نه مني بیا به پې څه راځي بیا به پې عذاب راځي. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. دا د یو معجزې د یو خاصې معجزې ذکر الله تعالی کوي. خیال کې راغله چې هغه معجزه څه ده هغه معجزه خیال کې راغله هغه معجزه څه ده چې هغه د معراج تللی دی. د معراج چې مخکې ذکر وشو که نه چې هغه د معراج تللی دی. خیال کې راغله نو دغه معجزه چې هغه ما تا ته وښودله چې د اسمانونو باندې ما ته وخېجولې په یو شپه کې او د عرش ته پاته شولې دا معجزه ما نه ده پیدا کړې مګر دپاره د امتحان چې په خلقو امتحان وشي ایمان والی ومني او کفار څه شي کفار منکر شي او ایمان والی چې کوم ضعیف ایمان والا هغه مرتد شو په دغه معجزې د څه باندې د معراج باندې. پوه شوې که نه ځینې کمزوري مؤمنان پکې څه شو مرتد شو. نو الله فرمایي چې زما په تمام انسانانو باندې احاطه ده. خیال کې راغله دغه معجزه ما دپاره د امتحان را پیدا کړې ده چې معجزه د څه ده د معراج. والشجرة الملعونة دویمه معجزه هغه څه ده الشجرة الملعونة هغه ونه الملعونة چې هغه ملعونه ونه ده معنی څه لعنتي ونه ده چې هغې ته زقوم ویلی شي. لعنتي ونه ځکه ده چې دا د لعنتیانو خوراک دی. او فی القرآن دغه معجزه ذکر شوې ده په قرآن پاک کې. په قرآن پاک د معراج معجزه دم په قرآن پاک کې ذکر ده او دغه د زقوم دغه معجزه دم په قرآن پاک ذکر شوې ده. پوه شوې که نه هغه دا چې حدیثو کې دا راځي چې الله تعالی په دې جهنم کې یو ونه پیدا کړې ده چې هغه ونه د زقوم ده تکه توره او د هغې خوراک ډېر سخت دی ډېر انتهایي تریخ دی او دغه خوراک د جهنمیانو دی.
خیال کرا دام یو معجزه ده د الله تعالی چې اور خو سیزل کوي اور څه کوي اور سیزل کوي او دغه شنه ونه ده او په جهنم کې څه ده زرغونه شوې ده او په جهنم کې دغه ونه چې کوم دی نو دا د جهنميانو خوراک دی خیال کرا او دا ونخوفهم يرو مونږه په دې معجزې سره کافرانو لرا فما يزيدهم ونسوا کیدی لرا دا معجزې الا طغيانا كبيرا مگر سرکشي ډیرا د دې سرکشي په نورم سیوا شي ویالکه دا دوه خبرې دی پیغمبر وکړلې دا چته عقل منی چې په یو شپه کې سړی چې کوم نه ستا ورسیږي د عرش ته پاتې شي او دا خبر عقل منی چې په ور کې څه دی په ور کې چې کوم دی نو ونه زرغونه شوی دی چې نومې زقوم دی او هغه خوراک د جهنميانو دی پوه شئ نه د دې طغیان او کفر په نورم چې کوم دی نو څه شي داسې حالانکه داسې بعیده خبره نه ده دا د عقل د عقل ما تحت خبره ده ګورئ دا سمندر وته وي سمندر دا یو چینجه دی پس کې پیدا شوی دی دا پس کې دا په ور کې دن دی که د ور نه راوباسي بیا مري که د ور نه راوباسي لکه مې چې د وبونه راوباسي نه سکی مري کنه د ور نه چې دغه سمندر راوباسي نه دغه بیا مري اورې کنه دا الله د قدرت یو لوی نه خره آیا یو بل شي چې زمونږ استاد د څه دی د مخ کې دی پوښي دغه معجزه ده په نختر کې الله تعالی وب پیدا کړی دي کنه دي او هغه وب پوښي به کنه چې هغه ته د تیلې د اورای غونډه کې وخه کنه نبي اوري اغسته وب چرته ور اخلي پوښي به کنه وب سوځي او دغه وب د نختر سکیږي دا سوځي په دې کې خواړو تعجب نشته دی پوښي به کنه او تاسو په زمانہ کې لیکي چرته دي دا زمون په زمانہ کې د غرانه بم راولل چې دا چې تیلې وته د اورای نه وخو کنه د سر طرفه به ور واغست سر طرفه دا وب به هم سچیدلې وب به سچیدلې او ور به بلې ده اګینه دا غاجي څه ته پته پوښي به کنه چې دا زمون د یادو خبرې دي پوښي به کنه دا معجزه ده کنه د دینه بل غټه معجزه چرته چې وب باندې ور بلېږي پوښي به نو الله تعالی فرمایي اګوره دا د خاور تل دا مبدي کنه او چې دا کله په خپل چې کوم نه دا ور والي په د ګرمۍ د وجه نه ور والي پوښي به نو الله قادر دی و اذ قلنا للملائکه یاد کړه هغه وخت چې موږ وویل فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام ته خیال کړه د آدم علیه السلام او د ابلیس داغي مناظره او مباحثه الله تعالی ذکر کوي دا مخکنیم د کفارو ذکر وشو لیکن هغه د عام کفارو او دا د اشد کافر ذکر دی چې هغه څوک دی هغه ابلیس دی و اذ قلنا للملائکه هغه وخت چې موږ ویل فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس قال دویل اسجدوا آیات سجده وکم لمن هغه چاته خلق تکوینا چې تا پیدا کړی د خټینا زه خټی ته سجده وکم حالانکه زه په خپل درانا دا او د نور نه پیدا یم قال ارایتک هذا الذي كرمت علي اویل دی شیطان ارایتک خبر را کما ته اے الله هذا الذي د دې سړی کرمت علی چتا دل کرامت ور کړی دی په ما باندې خدایا دا سړی ته په ما باندې معزز کړی دی چریم د عزت نه منم د برکت نه منم لئن اخرتنی کتا ز ورستو کلمه الی یوم القیامت تر ورځې در قیامت پورې الله مال عمر قدر راکن زب پویګما لا احتنکنا زب جړې کټ کما ذریته د اولاد د الا قلیلا مگر ډیر کم په زمانه بچکیږي ښا د اولاد جړې بځه کټ کم پوشه احتناک څه ته ویل شي استیصال احتناک څه ته وایي استیصال پوشه به پنا کولو د شیطان
قال ذهب اللہ تعالیٰ تو فرمائل اذهب زائے ابلیس فمن تبعکا چاچستا تابداری اکللا منهم ددینا فإن جہنم بے شک جہنم چلے جزاؤکم دا جزا ستاسو دا جزاء موفورا جزا کاملا جہنم ستاسو دا پارا پورا سزا دا واستبزد او تر اوچت کا من آغا چالرا استطواعتا چشتا پا قدرت کی بھی منهم ددینا بے صوتی کا پاوازن اخبرو ترا استبزاد ستا ویلیشی پز دا چکم دینو اکی جدا کولو تا ویلیشی خیال کرا لکنا یو پز دوی سر دے پز دوان غلیظ والقلب لن پز دو من حولی یو پز دوات سر دے اخو ذرا کولو تا وی یو پز دوی سر دے دا بدخویی تا ویلیشی یو پز دی سر دے دا جدائی تا وی ترا یو سره چې غبراو غونډه کې شي د یو ځای نسی شي ډډې ته شي دیته استفزاز ویل شي نه تر را ډډې ته کا ځان ته نږدې کا من هغه څوک استطاع دا چې ستا په قدرت کې وي ما تعالی قدرت ورکړې ده ته خپل اوازونه شروع کا چاته دې شیطانی خلقو ته او ځان ته را ډډې ته کا واجلب علیهم او را کاګه دوی لرا بخیلکا پاسون اخبرو سرا ورجلکا پا پیاده استا سرا وشارکهم شریک دی لرا پی الاموال پا مالونو کی والاولاد پا اولادونو کی وعدهم او وعدی دروغو سروکا وعدی دروغو دا د شیطان یو سلور 15 حربی اللہ تعالی ذکر کرده چیا خورتا آوازونه وکا خیال کرا دا د ډمانو دا سرود دا څه دی دا د شیطان آواز دی دا د ټي وي دا سرود دا د موبایلو دا سرود دا د شیطان سری دا د شیطان آوازونه دي پوه شئ کنه خیال کې رااله دی ځان ته سکا دی ځان ته را ډډې ته کا را نږدې کا او بل څه اجلب علیهم بخیرک په خپل استورو باندې سکا ځان ته را روان کا خیل کا په خپل سوارو سره کم سواره چې هغه ګرځي او لکه سینما لګېدلې ده خلقو ته دعوت ورکوي وی راځئ په جمعې په شپه باندې سره سینما ده نو دا کم استازي چې د دې دپاره دي دا استازي د چا دي دا د شیطان دي نو راکاږه دی لره په خپلو سوارو سره ورجلکا او په پیادو خپلو سره ځینې استازي سواره دي د ګمراهۍ د خورولو دپاره ځینې استازي صحیح پیاده دي او بل شریک که په مالونو کې دا پوه شوې که نه اشارکهم فی الاموال په مالونو کې شریک کا دا حربه په پښتنو ډېره ښه چلېدلې ده د شیطان دا حربه په پښتنو چلېدلې ده پولې مولې څه کوي پولې ورانوي پولی ورانی د بل په پټي کې خپله پوله کېدي پوه شوې که د بل په پټي کې پوله کېدي دا د شیطان آواز په چا چلېدلی دی په پښتنو باندې پوه شوې که ملعون من حدیث کې راځي من ملعون هغه چا باندې لعنت دی چې هغه نښې د پولې ورانی پوه شوې که والاولاد او شریک کا پوال اولادونو کې په اولاد کې شریک کا دا نخم په چا چلېدلې ده دا په زناکارو چلېدلې ده پوه شوې که نه د بل سړي چې کوم دی نه بچی به شروع شوی او دی به پکې خپل ځان شریک کي پوه شوې که نه په پردۍ ښځه باندې به ورشي پوه شوې که نه خپل ځان پکې څه کي شریک کي پوه شوې که نه وعدهم او وعده کوه د دې سره د دروغو وما یعدهم الشیطان وعده نه کوي د دې سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې مگر د څه د دوکې ان عبادی فی شک بندگان زما چې دی لیس لک علیهم سلطان نشته تعالی رب دی باندې غلبا وکفا بربک وکیلا کافی دی رب ستا کارساز د ټولو کارونو کارساز څوک دی هغه الله پاک دی ربکم الذی یوجی لکم الفلکا دا ادله د وحدانیت دا مخی خودش د شرک او د ابلیس مذمت الله تعالی ذکر کو دا د الله یعنی وحدانیت دا ذکر کوي مخی سو ابطال الشرک
او دلته کې څه دی اثبات چې کوم دی نو عقیده د توحید د الله تعالی دی ربکم الذی رب تاسو هغه ذات ته یوزی لکم الفلک چې روانه کی تاسو لره کشتی په بحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله انه کان بكم رحیما و اذا مسکم الضر فی البحر کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف په دریاب کې ذل من تدعون الا اياه په دریاب کې چې کله تکلیف شروع شي نبیا بیا د دې بیا خپل معبودان یری بیا یو الله ته आवाज کوي ذل ورکشي من هغه معبودان تدعونا چې تاسو عبادت کوي الا اياه مگر یو الله بیا د یو الله ته आवाज کیږي فلما نجاکم هر کله چې الله تاسو له نجات ترکی الى البر وچتا اعرضتم بیا تاسو اعراض وکي بیا مخ وګرځوي د الله د حکم وکان الانسان کفورا انسان ډیر ناشکر دی اف امنتم دا دریم دلیل دی د وحدانیت تعالی یو ربکم الذی بل اذا مسکم الضر دریم سو دریم اف امنتم آیا تاسو په امن یې ان یخسف بكم الجانب البر چې الله خسف کی پتا تو باندې جانب د وچه تاسو د دې خبرې نه په امن یې چې په وچه کې الله تعالی خسف راولي خسف څه دی زمکه وچوي او انسانان پکې نه نوځي دا شیو هغه مخکې ورځو کې چې کله په بټاباد باندې چې کوم دینه زلزلہ راغلی و نو الته خسف هم راغلی روغه غونډۍ په ځمکه کې دننه ننوتې وه پوه شوې به کنه او خلق پکې غونډۍ ته خلق ختلی و هغه خلق هم هغه په هغه خسف کې ښکته لاړه ان یخسف بكم چې خسف راولي په تاسو باندې په جانب د وچه کې او یرسل علیکم حاسبا یا راولي په تاسو باندې سیلۍ د باندې راشي حاسب کمی سیلۍ ته وایي کما سیلۍ چې ګټې الوځي کنه هغه ته حاسب وایي کما سیلۍ چې ګټې الوځي هغه ته حاسب وایي کما سیلۍ چې ونی پرې کوي هغه ته قاصف وایي قاصف او کما سیلۍ چې هغه ډیره تیزه هغه ته عاصف وایي عاصف کما سیلۍ چې یخی هغه ته سور وایي کما سیلۍ چې ګرمای هغه ته حرور او سموم وایي څه وته وایي حرور او سموم ورته وایي پوه شوې دا د سیلو قسمونه دي نو الله فرمایي اف امنتم آیا تاسو په امن یې ان یخسف بكم چراولیږي پتا سو باندې چې خسف راولي پتا سو باندې جانب البر پترب ته وچکه او یرسل علیکم حاسبا یا راولي پتا سو باندې شیلای ثم لا تجدوا لكم وکیلا بیا بتا سو نمو مې د ځان د پاره کارسات اف امنتم امنتم آیا تاسو په امن یې دا سلورم دلیل د وحدانیت دی ان یعیدکم فی تارة اخرى چې الله تعالی واپس کی تاسو لره د دریاب ته بلواری بیا دریاب ته تاسو الله راولي ويرسل علیکم قاصفا من الريح راولي کی پتا سو باندې هغه شیلې سخت من الريح د بادوننا قاصف شیلې د باندې خدای راولي قاصف هغه شیلې ته و چې ونه پرې کوي ويغرقکم غرق بکی تاسو لره بما کفرتم په سبب د دې سره چې تاسو کفر کړی دی په دغه جاد او په دې دریاب کې غرق کی ثم لا تجدوا تاسبون ممی لکم د ځان د پاره علینا په مونږ باندې طبيعت څوک تپوس کوونکې بیا تاسو څوک داسې مشر شته دی چې زمانه تپوس کی چاته ولي وجل ولې د په دریاب کې غرق کړل پوه شو به طبيعت شاته ویلې شي من یتبعک چې ستانه ورستو رواني او ستانه تپوس کوي هغه ته طبيعت ویل شي ولقد کرمنا بشک موږ عزت ورکړې دي بني آدم او دا د آدم علی السلام ته وحملناهم فی البر والبحر موږ دیلا سوار کړی دي په وچا په دریاب کې په وچا په موټرو په لارو کې په دریاب کې پسو په جازون کې ورزقناهم من الطيبات ادیله مونږه رزق د پاکي د چیزونو ورکړې دي وفضلناهم مونږ دیله فضیلت ورکړې دي علی کثیر په ډیرو چیزونو باندې ممن خلقنا د مخلوقات خپلنا
ګوره پاتیانو باندې مونږ دوی غالبه کړي دي، پوخانو هم غالبه کړي دي، تبذیلا په فضیلت ورکولو سره. یوم ندعو کل اناس، یاد کړئ هغه وخت چې مونږ به راوبلو هر یو انسان لره بامامهم سره د امامانو خپلونه. هر انسان هر فرقه دا به مونږ سره د خپل امام نه راوبلو. امام به څوک پیغمبر. خیال کړل مولانا تانوی رحمت الله علیه وی د امام نه مراد مقتدا او پیغمبر دی. او دویمه ترجمه د امام صدا عمل نامه. هر قوم به الله تعالی د خپل عمل نامو سره راوغواړي. پوه شئ کنه د امام نه مراد څه دی؟ نامه اعمال ده. پمن اوتی کتابو چاته چې ورکړی شي عمل نامه خپله بیمینه په خلاص کې، فاولئک یقرؤون کتابهم، دوی به لولي عمل نامه خپله، ولا یظلمون فتیلا، په دوی به ظلم نه کېږي یو ذره. هر یو چې کوم دی نو انسان بسې ابا عالمي خپل عمل نامه په خپل لولي. ومن کان فی هذه اعما، څوک چې په دنیا کې ړوند دي، فهو فی الاخرة اعما، دی په آخرت کې به ړوند دي. چې دلته ړوند دي نو هلته به هم ړوند دي. د ړوند نه مراد څه دی؟ معنا ړوند د اعمالو دي. واضل سبیلا، او ډېر ګمراه وي د جهاد د لار نه، لار به نه مومي هلته کې. خیال کړه. او په یو حدیث کې راځي چې دا ټول عملنامې به د عرش د لاندې جمع وي، او بیا به یو چیلې راشي، په هغې چیلې باندې به دا عملنامې الوځي په هوا کې، او هر چاته به خپله خپله عملنامه دا ورکېږي. خو نیک عملنامه به په ښي لاس کې ورکېږي، او چپ عملنامه چې ده په چپ لاس کې ورکېږي. وان کادوا لیستفزونک، قریبه ده چې دا کافران لیفتنونک، تعالی را په فتنه کې واچوي. دا کفار تعالی را په فتنه کې واچوي. عن الذي دا هغه حق نه اوحینا الیک چې موږ وحی کړي تا ته. خیال کړه تا په فتنه کې واچوي. او شان نزول د دې دا ذکر کوي. بعض آیات تفسیر په شان نزول باندې ډېر واضح شي. هغه دا دی چې ابن ابي حاتم دا حدیث نقل کړی دی چې په مکه معظمه کې یو څو سرداران د نبی علیہ السلام په خدمت کې رالو. وی کته یقیني پیغمبر نو بیا دا غریبانان خلق د خپل مجلس نه پاسوا، او دا غټان خلق چې کوم دی له دعوت ورکا چې په دې کې شتا خبره چې دوی شتا خبره واوري او دوی ایمان چې کوم دی نه ته تیار شي. نبی علیہ السلام دې خبره ته غاړه کې خوړله، او دا خبره خوښه شوله چېرې دا غریبانان دې له ځان له ټیم مقرر کوم او دې مالدارو له ځان له ټیم مقرر کوم. د نبی علیہ السلام دې خبره ته رغبت پیدا شو. خدا آیاتونه الله نازل کړلو، دا د نبی علیہ السلام د هدایت لپاره څه شوله؟ وسیله شوله. پوه شوې؟ نه الله تعالی فرمایي وان کادوا، قریبه ده چې دا مشرکان لیفتنونک، تعالی را په فتنه کې واچوي. عن الذي دا هغه آیاتونه نه اوحینا الیک چې موږ وحی کړي تا ته، لتفتریا چې ته جوړ کړي علینا په موږ باندې غیره غیر د دې نه. ته هغه خبرې جوړې کړي. خیال کړه لکه چې هغه ما نه دي نازلې کړي. خیال کړه لکه څه مطلب شو؟ یعنی ته د خلقو د مرضی مطابق خبره وکړي. و اذن په دغه وخت کې لاتخذوک خلیلا، دا کفار به ونیسي تعالی را په دوستۍ سره، دوی به تا ته دوست ووایي. ولولا ان ثبتناک، که ته موږ محکم کړی نه وې، که ته موږ محکم کړی نه وې په دې څه باندې؟ د دې غریبانانو په محبت باندې. لقد کتا قریبه ده چې ته ترکنو مایل شوی وې الیهم دې مشرکانو ته شیئا قلیلا، لږ غونته کې. اذن په دغه وخت کې که چېرې تا د دوی دا خبره منلې وې، لازقناک، موږ به څکولې و په تا باندې ضعف الحیات، هغه دوچن عذاب د دنیا، و ضعف الممات، دوچن عذاب د آخرت. که تا دوی ته رغبت کړی وې او تا د دوی خبره منلې وې، په تا باندې به سزا عذاب راغلی.
ثم لا تجدو بیا بتا نموندو لکه د ځان د پاره علینا نصیرا په مونږ باندې مددگار بیا بستا مددگار څوک نو و ان کادو قریب د چدا کافران لیستفزونک تار اوچت کی بی اختیار من الارض دزمکنا دی دا خبروم کړي و د مشرکان د مدینه منورې مشرکان د مدینه منورې مشرکانو دا وکته یقیني پیغمبر د پیغمبرانو مرکز خو شام دی دلته سکه د پیغمبرانو مرکز ده شام دی دلته سکه ځا هجرت وکا نو ادا ستا چې کم دی نبوت به شي هغه به ظاهر شي پوه شئ به د نبی علیہ السلام یعنی رغبت پیدا شو چې شام ته هجرت وکړي خیال کړه الله پاک دا آیاتونه نازل کړل ان کادو قریب ده چې دا مشرکان لا یستفزونک تعالی رتیس کی او تاسو تعالی راوچت کی من الارض دزمکه د سنا د مدینه منورې نه لیخرجو کا چوبا چې تعالی را من هذا دزمکنا و اذن په دغه وخت کې لا یلبسونا دی به وخت نو تیر کړي خلاف کا ورسوستانه الا قلیلا مگر ډیر لګ کم قوم چې هغه خپل پیغمبر د کلی نه وشړي هغه قوم الته نه پاتې کی هغه الله تعالی ذلیل کوي خیال کړه دی به بیاستانه ورستو ډیر نو پاتې شي سنت دا عادت ته من دا هغه خلقو دا عادت ته دا پیغمبرانو قد ارسلنا قبلک چې مورالي گلی مخستانه مر رسولنا د رسولانو زمونه دا د مخکنو پیغمبرانو عادت ته چې کله قوم استلی دي هغه قوم بیا درنګ نه دی کړي هغه قوم بیا ذلیل شوی دي ولا تجد لسنتنا تبون ممې د پاره د سنت طریقې زمونږه تحویلا بدلیدل تبل دې بیا د سنت طریقې بدلیدل و بیا ونه خیال کړه نو د دې دا درې شان نزول دي ښا د انقاد لا یفتنونک یادا چې د مدینه منورې د مکه معظمه د غریبانو نه ته چې کم دینو دا د خپل مجلس نه وشاله دا یو شان نزول بل شان نزول دا دی چې د مدینه خلقو وی نبی علیہ السلام وی ته شام ته هجرت وکا د دې مدینه نه لاړ او دریم شان نزول دا دی چې دې مشرکانو ته د کعبه شریفه نه وښتلې نو د خدای قانون بیا داده چې کله دی تا د خپل کلی نو باسي نو دی بستان ورستو بیا وخت تیر نه چونانچه دغه چې وشوله مکه معظمه باندې حمله وشولې او د مکه معظمه خلک خو یا مسلمان شو یا هلاک شو اقیم الصلاة لدلوک الشمس قائم کا منظر را د پاره د په وخت بدلی د په وخت اوریدلو د انوار کې د مخ کې بیان د سو د مخ کې بیان د هجرت نبی علیہ السلام او یا د اثبات رسالت نبی علیہ السلام خیال کړه او دا بیان د احکام د مانزه دي او د عبادت دي په شی به کنه اقیم الصلاة لدلوک الشمس قائم کا منزل را اے حبیبا لدلوک الشمس په وخت د اوریدلو د انور کې چې کله انور واوړي څو وخت واوړي د غرمې په وخت کې چې کله انور واوړي او زوال وشي دغه وخت کې منځ قائم کا تر څو پورې الا غسق الليل منځ قائم کا تر تیرې د شپې پورې تر تیرې د شپې د ماجیګر منځو د ماخام منځو د سار منځو دا ټول پدې کې راغله دا پدې د ماسپخین د مانځنه تر غسق د شپې پورې غسق تیرې ته وي پدې کې درې منځونه رااله ماسپخین ماجیګر او څو ماخام درې نه څلور ماسپخین ماجیګر ماخام او څو دا ماجیګر دا څلور منځونه ماسوتن دا پکې رااله ماسپخین ماجیګر ماخام او ماسوتن وقرآن الفجر پدې کې پنځم منځو اغا تلاوت ته فجر دی تلاوت ته ذکر د جزء مراد نه څه دی کل دی یعنی منځ سبا دی او قائم کته اغا تلاوت ته د سبا تلاوت ته د سبا
دلته قرآن الفجر وی په دې نور کې هم قرآن پاک لوستل کی ها لیکن د سار په مانځ کې پوښې به کنه په دې کې ډېر تلاوت سنت ده چې کم از کم 40 آیاتونه په دوالو رکعاتونو کې ولوستل شي ها اوس د رمضان شریف د میاشت پوښې به کنه ها په دې کې مونږه ها به همت شوی مونږ په کې لس آیات هم نشو ویلې پوښې به کنه حالانکه پکار خدا دې چې په رمضان شریف کې د سار په مانځ کې ډېر قرات وشي پوښې به کنه او همتونه ختم شوی دي هغه سنت طریقه پکې نه جاری کی ان قرآن الفجر بشکل تلاوت سبا چې ده کان مشهوده ده فرشتي حاضرېږي ها فرشتي لا راغلي نه زمونږ جمعه تعالی نه را رسیدلی ها چې مونږه ته نه فارغ شوی پوښې به کنه دې ته فرشتي راځي پوښې به کنه ها او من الليل دارنګ د شپې منځونه کوا ها پتهجد به د شپې تهجد کوا اے حبیبا نافلۃ لک دا زائد عبادت ته استاد پارا دا زائد عبادت ته استاد د شپې تهجد ها دا فرض یې کنا سنت دی خیال کراله د دې نافلۃ لک دا تفسیر نه معلومیږي چې دا فرض په نبی علیہ السلام باندې چا باندې سو په نبی علیہ السلام باندې فرض او پس امت باندې فرض نه دي ځکه دا امت متعلق فرازی پوښ به کنه چې ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا ها او بیا بل آیات کریمه په اخر کې چرازی په خیال کراله کنه واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل فقرؤوا ما تيسر منه چې صدت آسانی بس غول ولا پوښ به دغه آیاتونه معلومی چې د امت لپاره تهجد دا فرض نو او د نبی علیہ السلام د لپاره سو فرض او یا کم روایتو کې چې د فرضیت قول نشته ده ها ناغوی نافلۃ لک دا په معنا د زائدتن سره ده دا یو زائد عبادت ته استاد لپاره دغه پنځه منځونه فرض دي او دا تهجد سری ها دا یو زائد عبادت ته استاد خیال کرا لگا عسا قریب دا ان یبا سکا چولیگی اللہ تعالی را رب کربستا مقام محمودا مقام ستایلی شویدا د دینه معلومیږي چې تهجد دا سه عبادت ته چې دا د په سره مقام محمود حاصلېږي مقام محمود څه دی مقام د شفاعت کبرا مقام د شفاعت کبرا ها دا مقام د شفاعت مقام دا پس حاصلېږي دا ته تهجد په مانځ باندې حاصلېږي خیال کرا لګ ها نه دا شهدا به شفاعت کوي د شهدا به د 100 کسانو شفاعت وکړي د اولیاء کسانو شفاعت وکړي حفاظ به د 100 کسانو شفاعت کوي شهدا به د 100 دا شهدا به د اولیاء کسانو شفاعت کوي او علما حدیث کې راځي چې دغه علما عاملین چې هغه تهجد کوي خیال کراله عمل کوي نه د علماو شفاعت بعد دومره خلقو د پاره چې څومره د اسمان ستوري دي پوه شئ د دومره خلقو شفاعت وکړي حدیثو کې دا راغلي دي پوه شئ ها دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ دا ابو داود پر روایت باندې دا حدیث ذکر کړی دی خیال کراله چې د شهید شفاعت بد اولیاء کسانو د خپل خاندان د پاره خیال کراله او د عالم شفاعت دا پر روایت د دیلمی باندې په روایت ابن عمر رضی الله عنه باندې دیلمی دا حدیث نقل کړی دا الله حبیب فرمایي چې عالم تبع الله تعالی فرمایي چې ته د خپل شاګردانو حفاظت وکړه د خپل شاګردانو شفاعت وکړه اگر کده دې تعداد ستورو ترسي ته د خپل شاګردانو شفاعت وکړه اگر کده دې تعداد ستورو ترسي په شپه دا حدیث دا امام ابن عمر رضی الله عنه دا نقل ذکر کړی دی په روایت دیلمی باندې خیال کراله
او باقی د تهجد منځ تفسیر مظهری خو لیکلی دي چې د امت لپاره دا سنت مؤکد دی، د امت لپاره د تهجد منځ دا سنت مؤکد دی. اورې کنه په دې باندې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دلیل نقل کړی دی، حدیث نقل کړی دی چې یو سړي تهجد پریښو او مخکې به یې لوسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو د په غوږ کې شیطان متیازي کړي دي، پوه شوې به کنه ځکه دې تهجد نه کوي. او یو بل روایت کې راځي دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خوب ولیدلو، خوب یې ولیدلو او چې زه یو دوه تنه راشي ما روان کې د یو غټ کمر سر ته مې ورسئ، لاندې د هغې نه اژدها کنده د هغې کې اور بلیږي، ما ته دغه دوه تنه یو تن راته را دې خوا شي، ما د دې سټ نه ونیسي په ښکته مې ځوړند کړي، ما ته وایي ښکته وګوره، نو د هیبت د وجې نه زه راویښ شوم. هغه خوب ما حضرت حبسې رضی الله تعالی عنها ته بیان کړ. حبسه خو یې خور وه، نو هغې ته مې بیان کړ چې ماله د نبي علیه السلام نه حیا راځي او ته نبي علیه السلام ته زما دا خوب ووایه. چې کله حضرت حبسې رضی الله تعالی عنها خوب بیان کړ، نبی علیہ السلام ته وفرمایل نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل، عبدالله ښه سړی دی خو د تهجد مونځ نه کوي. نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من اللیل، وی چې د شپې تهجد یې کولی نو دا به ډېره بهتر وه. دغه حدیث نه معلومیږي چې د تهجد مونځ دا سنت طریقه ده. خیال کراله د نبی علیہ السلام او دارنګه د اصحاب کرام حدیثو کې دام راځي چې کله با نبی علیہ السلام بار راووتلو د تهجد گزارو معلومات پې کول، نه د صحابه کرامو د دې کورونو نه به داسې اوازونه راوتل لکه د ګبین د مشو چې څه بنګارې خیږي، دقه شان د دې کورونو نه به د جړا او د تلاوت اوازونه راوتل. یو ځلې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ګش کاو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلاوت واورید چې هغه په دمو، او د عمر فاروق رضی الله عنه تلاوت واورید چې هغه په زور او ساره راوغختله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی ته ولې دومره په دمه د تلاوت کاو؟ هغه وی یا رسول الله زه هغه چا سره مناجات کوم چې هغه د نږدې او د لرې نه یو شان اوري. او حضرت عمر رضی الله عنه ته وی تا ولې په زور باندې تلاوت کاو؟ هغه وی یا رسول الله اوقظ الوسنان، وی یا رسول الله زه دا غافل راوي خوم، دا په زور باندې تلاوت ځکه کوم چې دا غافل څه شي دا راویښ شي. پوه شئ بکنه نه د دواړو خپل خپل اجتهاد د دې نه دغه مسله معلومه شوله چې اجتهاد دا به صحابه کرام هم کولو. څه چا به کولو؟ نه دا د اهل حدیثو باندې ردم شوخه. اهل حدیث وایي دا اجتهاد دا بدعت دی، دا نوی شروع شوی دی. اورې که نه بدعت نه دی بلکې دا څه دی سنت دی. پوه شوې که نه اصحاب کرامو به ډېرې مسلې په اجتهاد باندې دغه حاصلولې. نه الله فرمایي ومن اللیل فتهجد، د شپې تهجد کوه، نافلة لک دا زائد عبادت دې ستا دپاره، عسا قریبه ده ان یبعثک چې وبلیږي الله تعالی تعالی را مقام محموده، مقام ستایلی شوي ده. مقام څه ته؟ مقام محمود ته. خیال کړه.